أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمنو د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به. نن به زه تاسو ته چې کوم دی د قرآن پاک د حفظ باره کې چې کوم دی یو څو فضایل شیر کوم. عبدالله بن عباس رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ارشاد مبارک نقل کړی دی چې د هغې الفاظ دا دي: ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. مفهوم یې داسې دی چې د چا په زړه کې د قرآن شریف څه هم محفوظ نه وي، هغه په شان د وران کور دی. د وران کور سره مثال ورکولو کې یو خاصه لطیفه هم ذکر کیږي. هغه دا ده، د فارسي یو لطیفه ده چې خانه خالی را دیو میگرد، چې خالی وران کور باندې پیریان دیوان قبضه کوي. دا شان چې کوم زړه د قرآن پاک نه خالی وي، د شیطانانو په هغې قبضه زیاته وي. په دې کې قرآن پاک د حفظ یې څومره تاکید فرمایلی دی چې هر زړه ته یې وران کور ارشاد فرمایلی دی، کم کې چې قرآن پاک محفوظ نه وي. دغه شان د کې بل روایت کې راځي چې حافظ قرآن به چې کوم دی د خپل خاندان نه هغه 10 کسانو سفارش کوي چې په هغې باندې جهنم چې کوم دی واجب شوی وي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي مفهوم یې داسې دی چې په کوم کور کې قرآن شریف لوستی شي، دغه کور کې اولاد ډیریږي او خیر او برکت پکې زیاتیږي، فرشتې پکې نازلیږي او شیطانان د دغه کور نه وځي. او په کوم کور کې چې تلاوت قرآن پاک نه کیږي، په هغې کې تنګسیا او بې برکتي وي، فرشتې د دغه کور نه ځي او شیطانان پکې داخلیږي. ابن مسعود رضی الله عنه نه نقل دی او بعضې د نبی علیه السلام نه نقل کوي چې خالی کور هغه دی چې په هغې کې د قرآن شریف تلاوت نه کیږي. عزتمندو آخر کې تاسو ته یو گزارش کوم کو چې زمونږ د وظایف چینل باندې نوی یې مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ، دپاره د دې چې تاسو ته زمونږ هر راتلونکي ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي. زمونږ دا ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریې په طور خپل دوستانو او رشته دارانو سره ضرور شیر کړئ. او آخر کې کامنټ سیکشن کې موږ د خپل رایې باره کې اظهار ضرور وفرمایئ. و آخر دعوانا